الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترمو د سورة البقره دا اول 15 آیاته په دې اول 15 آیاتو کې یو څو اهمي خبري په هغو کې اوله خبره دا ده چې په سورة البقره کې متشابهات آیات کوم دي چې متشابه ورته وي د محکم په مقابل کې څه راځي. محکم هغه آیات دي چې د هغو مراد ظاهر وي، د هغو کوم حکم وي، عقیده بیان وي، د هغو مطلب معنی مفهوم دا اگر د کوم وي بالکل واضح وي، هیڅ اخفا کې نه. متشابه هغه آیات ته وي په قرآن کریم کې چې بعض داسې الفاظ یا آیات یا اجزا د آیات راغلي دي چې د هغو معنی مراد صرف الله ته معلوم وي، انسان دغه د علم احاطه نشي کولای. په هغو کې په سورة البقره کې څلور آیات چې کوم دي هغه د متشابهاتو څخه دي. په دې څلورو کې اول آیت چې کوم دي الف لام میم، دغه الفاظ یا دا حروف چې کوم دي دا حروف مقطعات دا آیت دی، یو مکمل آیت دی. دا آیت چې کوم دی دا د متشابهاتو څخه دی، د دې معنی مراد د دې باندې الله تعالی ښه خبر. دویم آیت ثم استوى الى السماء، په درېیم رکوع په آخري کې د سورة البقره ثم استوى الى السماء، بیا استوا وکړه الله تعالی الى السماء د اسمانو طرف ته. په تخلیق د کائناتو کې هغه ترتیب الله بیانوي، نو بیا استوا وکړه په طرف ته د اسمان، نو هغه استوا د الله تعالی له شان سره کوم لایق ده، څنګه مناسب ده، هغه سي استوا الله تعالی کړی ده، خو بعینه هغه معنی کوم مراد ده هغه ته انسان په علم کې نشي راتللی. فثم وجه الله دریم ځای کوم دی دا دی په سورة البقره کې د آخري کوم ربع ده، آخري حصه ده د الف لام میم د سپارې. په دې کې الله فرمایي ولله المشرق والمغرب، د الله د پاره دی مشرق مغرب د دې خالق الله دی. فاینما تولوا چیرې ستئ مخ واړوي فثم وجه الله، نو هلته به تی پیدا کړي، هلته به تی هغه سمت چې کوم دی هلته به پیدا کړي وجه الله د الله چهره. نو وجه الله چې کوم دی د الله چهره، خو لفظي معنی څوک مرادي دغه مطلب دی وجه او مخ ته وي، لیکن حقیقي معنی وجه د الله تعالی څنګه ده، په دې کې د ذات الله دی، په دې کې انسان خپل غور فکر سوچ نشي کولای، دا د انسان تر علم دا خبره بهار ده. نو دا هم په متشابهاتو کې دی. فثم وجه الله هلته به ته پیدا کې وجه الله، دغه بهترین الفاظ دي چې په معنی کې څوک استعمال کړي، سمت د الله. اور بل څه کوم دی له دې درو څه علاوه آخري وسع کرسیه السماوات والارض، په درېیمه سپاره کې هغه هم سورة البقره ده. الله فرمایي په آیت الکرسی کې وسع پراخ دی، وسع ده، کرسیه السماوات والارض، د الله کرسی چې کومه ده هغه ډېره وسع ده. کرسی، نو کرسی څنګه ځای دی، څنګه مقام دی د الله تعالی دپاره، نو دا د متشابهاتو څخه دی. له دې څخه علاوه په سورة البقره په دې اول 15 آیاتو کې دویمه اهمه خبره هغه دا ده، په دې کې د متقیانو صفت الله ذکر کړی چې قرآن کریم چې هغه لاریب کتاب دی، په کې ذره برابر شک نسته، د مضامینو په اعتبار نور مختلف اختلافات په وجه نور چې کوم شکوک پیدا کېدلی شي، هیڅ قسم شک نسته. هدى للمتقین، دا هدایت دی د قرآن کریم د متقیانو لپاره. د متقیانو الله تعالی صفات بیان کړي دي په الذین باندې، په والذین باندې. دوه آیات راغلي، یو الذین یؤمنون دی، دویم والذین یؤمنون. د الذین چې کوم دی اسم موصول دی، او دویم والذین هم اسم موصول دی، پاک واو راغلی دی، واو عاطفه ده، نو معطوف علیه کې مغایرت وي، نو دې څخه دا خبره انسان فهم کولی شي چې الذین کوم صفات بیان دي او په والذین کوم صفات بیان دي، دا دواړه جدا جدا الګ گروه دي، جدا جدا خلق دي. نو د اسم موصول څخه نه د ښکاره بلکې د معطوف علیه څخه دا خبره ښکاره ده. نو په هغه کې اول گروه چې کوم دی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة،
متقیان هغه انسانان دي چې هغه متصف وي په صفاتو باندې د غیب بالایمان، ایمان بالغیب، په غیب باندې ایمان لري. دویم اقامت الصلاه کوي، لمونځ قایموي، او کوم مال الله طاقت علم ورکړي هغه د الله په لار کې خرچي. د معاشري حقوق الله بیان کړي دي. دا یو گروه دی، دا هغه مؤمنان دي چې د مکه معظمه چې کوم مشرکین او بیا هغه ایمان راوړي. نو دا هغه د ایمان دا هغه صفت د متقین دغه انسانانو الله ذکر کړی. دویم کې کوم دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، په دې کې مراد دی هغه کسان چې هغه یهودو داغو جماعت داغو گروه چې کوم دی داغو ذکر دی. الله فرمایي چې دوی بیا ایمان راوړو، نو داغو د ایمان حالت الله بیانوي والذین یؤمنون بما انزل الیک، دوی ایمان راوړي، ایمان لري کوم قرآن چې پر تا باندې نازل شوی دی او مخکې کتابو باندې ایمان لري. دا د تفسیري نکات دي. له دې سره سره په دې کې یو بله اهمه خبره په دې اولو 5 آیاتو کې هغه دا ده، دغه دریم آیت د څلورم آیت بلکې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. معنی ترجمه خود دې دا ده چې اور هغه کسان متقیان هغه کسان چې دوی ایمان لري پر قرآن باندې او پر مخکې کتابو باندې او په آخرت باندې. ترتیب په لحاظ باندې که ورته وګورې خو باید داسې ولای چې والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وما انزل الیک وبالآخرة هم یوقنون. چې ایمان لري پر مخکې کتابو، ایمان لري پر قرآن او بیا پر آخرت. نو دا یو ترتیب هم پکې دی چې مخکې کتابونو بیا قرآن نازل سو، بیا آخرت دی له قرآن څخه وروسته متصل آخرت. نو دغه ترتیب چې کوم دی په دې کې داسې نه دی بلکې الټا دی چې ایمان لري پر قرآن او بیا پر مخکې کتابو او پر آخرت ایمان لري. د دې الفاظو کې چې کوم ترتیب دی د هغه کې دې طرف ته اشاره ده چې د قرآن د عظمتو طرف ته اشاره ده، او بل هغه یهود او هغو ته الله تعالی دا خبره کوي چې تورات او انجیل چې کوم دی هغه د قرآن په رڼا کې ګورئ، قرآن د دوی په رڼا کې مه ګورئ. بل عظمت د قرآن ډېر کې واضح دی چې ایمان اول سرچشمه چې کومه ده هغه قرآن دی. په قرآن باندې به د ایمان وي په نسبت د نورو کتابو د سابقو چې کوم صحف د هغو په نسبت باندې اوله سرچشمه د ایمان چې کومه ده هغه قرآن دی، مخکې سابقه کتابونه نه دي. نو دا عظمت د قرآن په دې کې ملحوظ دی. له دې سره بله اهمه خبره په دې اولو 5 آیاتو کې هغه د مفلحون ده. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا کسان چې دغه صفات پکې ایمان بالغیب لري او د عباداتو خبره ده، په عباداتو کې لمونځ، او دریم انفاق فی سبیل الله، اور پر قرآن ایمان، پر سابقه و شریعتو صحف کتابو ایمان، او پر آخرت باندې. دغه چې کوم صفات ذکر شوي دي د متقینو اولئک دغه کسان علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک دور راغلی دی. نو دغه تکرار کې کوم دی تاکید دی، او په دې تکرار کې کوم دی معنی کې دا تکرار په معنی کې اضافه کوي. اور بل خبره اولئک هم المفلحون، دا کسان کامیاب دي. په قرآن عظیم کې د کامیاب د پاره کوم لفظونه دي هغه فائزون هم دي. لکه الله تعالی فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. که څوک بچاو سوی د آخرت په ورځ باندې بچاو سوی له جهنم څخه او جنت ته داخل سوی، نو دا فاز، دا کامیاب دی. د فائزون د مفلحون فرق دا دی. مفلحون هغه کامیابی ته وایي چې هغه د مسلسل جد و جهد او د مسلسل مهنت څخه وروسته، لکه یو کسان چې کوم مهنت کوي، جد و جهد کوي، په خپل کشت کې کار کوي، هغه څخه وروسته ډېر پاس کوي، وروسته دته د هغه پل میلاو سي، د هغه ثمره میلاو سي. نو دغه مفلحون هم صفت د هغو کسانو کامیابي د هغو کسانو وایي حسابل کېږي چې هغه
مهنت کی، ایمان راوړي، بیا لمونځونو کی، عبادات کی، انفاق فی سبیل الله کی، ایمان مضبوط وي په قرآن، پر مخ کتابو، پر آخرت یقین وي. دا یو مسلسل جدوجهد دی په زندگی کی، د الله سره د عبادت په ذریعه هم، د عقایدو په ذریعه هم، د کتاب الله په ذریعه هم. نو دغه مسلسل جدوجهد په نتیجه کې کوم کامیابی ده، نو هغه د دنیا او د آخرت دواړه مراد وي. نو واولئک هم المفلحون، دا کسان دي چې مفلحون دي، کامیاب دي په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم. هغه فائزون لفظ کوم دی، هغه د فائز معنی ده، د فاز کوم لفظ دی دې معنی ده بچ نکلنا یا منزل مراد کوم دی پالینا، د دې اصل لغوي معنی ده د دې لفظ. نو هغه چې بغیر جدوجهد، بغیر یو مشقته کامیابی انسان ته ملاو سي د الله په مهرباني باندې. لکه قرآن کې ډېر ځای ذکر راغلی دی، لا یستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. چې انسان جنت ته ولاړ سي نو دې ته فائز وي. او فائزون کې بیا دا نه د لازمي چې په هغه کې د دنیا کامیابي هم مراد وي، خو اکثر له فائزون زه په قرآن کې د آخرت کامیابي مراد. له مفلحون څخه په قرآن کریم کې هغه اکثره هغه د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي مراد. دا یې څه اهم خبرې دي په دې 5 اولو آیاتو کې د سورة البقرې. مزید دې څخه وروسته چې کوم بحث دی دویم، هغه د کافرانو دی. په دې 5 اولو آیاتو کې د سورة البقرې د مؤمنانو، د متقیانو، د ښو انسانانو الله تعالی د هغو صفات بیان کړي دي. نو لکه هغه قرآن دغه کې په اصول کې وقاعده هم ده، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. د الفاظ عموم ته اعتبار وي، دغه ته نه دغه کوم سبب شان نزول وي هغو ته اعتبار دومره نسته، لکه اعتبار چې کوم وي هغه چې کوم عام د الفاظ کوم مراد دی دغه چې کوم دی. نو دلته هم دغه الله تعالی ذکر خو د هغه دور کړی دی، د هغه صحابه کرامو دغه صفات الله تعالی بیان کړي دي. لیکن تا یوم القیامه د دې څخه چې کوم دی هر هغه انسان چې هغه دا صفات پکې نو هغه متقین دي او هغه مفلحون دي، هغه پر هدایت. دغه درې چې کوم صفات دي دا به د په حق کې وي، متقی به وي او بیا به پر هدایت او دغه رنګه کامیابی په دنیا او په آخرت کې. نو دا خبر د هغه چا مقدر ده چې دغه صفات پکې ایمان مضبوطی، اعمال او د معاشري حقوق. دا یو څو خبرې دي په دې آیاتو کې الله تعالی زموږ ته د هدایت لپاره دا نازل کړي دي. الله تعالی د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.